چونکې زمونږ شب قدر زه به داسې وم چې مسلحستان دی، مسلې خو پکې ډېرې زیاتې دي، خو که زه یو مسله د عوامو ته وړاندې کړم نو زما په خیال چې ټول عوام به ورسره اګري شي. په هغې کې که تاسو وګورئ دا زمونږ د شب قدر ختم نبوت چوک چې کوم دی دلته یو روډ شروع دی، تقریبا چې دا شروع دی د 2013 نه، داسې دا یو روډ شروع دی، 100 کیلومتره روډ دی. یو خو په هغې کې چې کوم دې ته دا سایډ ته کومه وله جوړېږي یا لښتې کوم جوړېږي نو هغه کنکریټ او دوی ټیکهدار صاحب پکې ګټه ولګوله. نو یاره دغه ګټه د چا په خوښه باندې ولګېدله، چا په ایما باندې ولګېدله. نو دغه کې یو ښکاره کرپشن دی، دغه کې یو ښکاره مسله پرته ده او بار بار زموږ د میډیاورونو او نورو خلکو په دې باندې خبرې وکړلې، خو دغه مسله تر نن تاریخه پورې حل هم نه شوله، په هغې باندې چېرته انکوایري هم کنډکټ نه شوله. زه انټي کرپشن والا ته زه دلته نورې ادارې چې کوم دي زه د هغې نه دا مطالبه کوم چې یاره موږ تاسو ته روزانه لګي پریس کانفرنس هم کوو، دا اوازونه هم موږ وشتو، اخبار کې بیانونه هم لګي، خو داسې زورور خلک شته چې دې کې څوک انکوایري نه کوي یا دې له څوک خواله راځي. نو زه دې ټیکهدار ته حیران یم چې دا ټیکهدار څومره پاورفل سړی دی چې د شب قدر سره یو ظلم راغستی، شب قدر سره یو زیاتې وکړو. هغې نه که تاسو وګورئ زموږ سیوریج لاین کوم اوس دا حالیه چې کوم بارانونه وشو یا کوم شروع دي په دې کې سیلاب په دې بازار کې تباهي وکړله، نو اوسه پورې دا د شب قدر دا پیسې راځي په کروڑونو روپۍ په اربونو روپو دا راغلی د شب قدر د بازار کې ورکې شي دا پیسې. په دې چوک کې تاسو وګورئ دا میډیاورونه به تاسو ته ټیم کې دروغ یا به تاسو خپل هم کتلي دغلته روزانه چې کوم دی ګاډي دا کاڼي اوچتوي او کله پې زنانه لګېدلې، کله پې ماشوم لګېدلې، کله پې سړی لګېدلې، کله پې د چارو دوکان شیشه ماته شي. نو دې کې به سبا له داسې یو ناخوشګواره واقعه وشي چې هغې نه به څوک خدای مکه په سر به ولګي او وفات به شي، مړ به شي. نو زه اے جي صاحب ته، زه ډي سي صاحب ته او زه انټي کرپشن ته، زه نیب ته یا څومره ادارې چې دي سپیشل برانچ یا ډي اس بي یا نور څومره زه هغې ته وایم چې په دې کې تاسو انکوایري وکړه، په دې کې تاسو ډایرین وکړه، دا خبر تاسو راوچته کړئ. شب قدر سره یو ظلم یو ناروا شروع ده، کله د بیوټیشن په نوم باندې هغه پیسې راوالي چېرته به لاره جوړه کړي، چېرته به روډ جوړ کړي، دغه پیسې غیر سیاسي مقاصد دپاره استعمالوي. نو موږ خو روزانه دا چغې وښو دا لانجې موږ چې د میډیا په ترو باندې راوچتې کړو، په دې باندې څوک ایکشن واخلي، خو په هغې باندې څوک د ایکشن اخیستو والا څوک شته دی نه، دې خوا ته څوک ګوري نه. نو دا ډېره د افسوس خبره ده. زه د میډیا په وساطت دا خبره کوم که چېرته د دې روډ دا کوم ټیکهدار چې د ده خلاف انکوایري ونه شوله یا د باندې چا انکوایري جوړه نه کړله نو انشاءالله د شب قدر د عوامو عدالت به بې لګي، په دې چوک کې به لګي انشاءالله. زه به ترې مخکې مره شب قدر عوام به راپسي او زه به د سره بیا د انشاءالله کې دې ټیکهدار سره موږ دلته به دې چوک احتساب کوو چې کنکریټ چېرته لاړلې، تا دا ګټه د چا په خوښه ولګوله یا ته په دې روډ دا ناقص میټیریل ولې استعمالوې. په دې باندې یو ځل پریس کانفرنس وکړو، زموږ یو سیاسي ورکر یو ملګري هغه له بیا تا 1,50,000 روپۍ د چا په لاس باندې راولېږلې، 50,000 چا واخیست، 1,00,000 روپۍ چا واخیستلې. دا ټولې خبرې موږ ته ښکاره دي، موږ ته پته ده، خو چونکې موږ د دې ملک د دې ادارو موږ قدر کوو، موږ ته همیشه د قدر په نظر کتلي دي. موږ د هغې نه د امید ساتو چې یاره دوی به زموږ د دې شب قدر د غریبو عوامو سره مرسته وکړي، د دې روډ د دې سړک یا په اسپتال کې چې کومې مسلې شروع دي په دې باندې به دوی ایکشن واخلي او طرف ته به دا خبره بوځي. زموږ دلته زموږ چې کوم منتخب نمایندګان دي زه د هغې نه هم دا یو مطالبه کوم، یو اپیل کوم، تاسو یو طرف ته د کرپشن خلاف نارې وښئ، د کرپشن خلاف جنګ کوئ، بل طرف ته په تحصیل شب قدر کې څنګه چې په تاسو د پاکستان د 80 کالو د 15 کالو حساب غواړي، دغه حساب موږ د شب قدر عوام د دې 80 کالو 1 کالو حساب کتاب موږ غواړو. شب قدر دا شب قدر کې موږ ګوره شب قدر کې کالج نشته، ټیکنیکل کالج نشته، هغه پرایویټ هغه استادانو ته هغه ټیچرانو ته سلام پیش کوم چې هغه موږ د شب قدر دپاره پرایویټ کالجونه دلته راوړي یا پرایویټ سکولونه دلته راوړي او هغې دلته زموږ ماشومان یا زموږ هلکان دا فیسیلیټیټ کوي او هغې ته کالجونه کولاوي. خو بل طرف ته وګورو زموږ د علاقه ډېره غریبه ده، موږ دا پسمانده علاقه ده، نو د چا به دغه د پیس تورکولو وس کېږي، د چا به د پیس تورکولو وس نه کېږي. نو دوی خو په ایجوکیشن کې د دوی کارکردګي صفر ده. که په هیلث کې ته وګورې، په هیلث کې زما دا ملګری ناست په هسپتال به تاسو سره تفصیلي خبرې وکړو، خو که تالته یو سرنج راخلم یا ته یو کیلونه راخلم به ته بار د بازار نه راخلې، که ته وګورې نو د دوی دعوې که ته وګورې نو ستا به دا یقین نه چې زه په شب قدر کې اوسېږم. د فیسبوک د حده پورې، د سوشل میډیا د حده پورې د دوی دا پیرسم دی او دلته نیرونه دي، باغونه دي، دلته ایرپورټ هم شته، دلته کالجونه هم شته، دلته هسپتالونه هم شته. خو بیا که ته چېرته په پریکټیکل دغه باندې دلته راشي نو دلته بیا نه سکول شته نه کالج شته، د تعلیم نظام در هم برخه نه د هغې تپوس کولو والا څوک نشته دی. وختي مې د یو ټیچر پوسټ کتو فیسبوک له ورکړي چې د 3 میاشتو نه سټوډنټانو ته بکس نه میلاویږي.
نو هغه غریب التجا کړی و حکومت ته، هغه ریکویسټ وکړ چې ته ماشومان د کتابونه ورکړه، زموږ کتابونه نشته. نو زه دغه ځای کې ډېر افسوس وکړم ځکه چې دا ماشومان، دا ګلالي ماشومان چې کوم ما تعلیم نه محرومه پاتې کېږي، د کرونا په وجه باندې د تعلیم نه محرومه پاتې شو. اوس که ته وګورې هغې ته بکس نه میلاویږي، نو دا ماشوم به په ایګزام کې څه کوي؟ دا به امتحان چې دا ورکوي د سره چې بکس نه، دا به زده کړه څه نه کوي. نو دا د دوی د تعلیم نظام دی، دا دوی تعلیم سیستم دی. ځکه دی ګوره په دې ماشومانو کې ډاکټر شته، په دې ماشومانو کې به انجینیري عالم به وي، قاري به وي، په دې کې به فوجي، په دې کې به پولیس والی، دې کې مختلف مکتبه فکر خلک هم د دې ماشومان روزي کې د پاکستان معماران دي، هغې دغه د سوالونه کوي چې موږ له بکس راکړه. دا د تعلیم نظام شو. د هسپتال خو تاسو ته مو ویلي، د روډونو زموږ دا حال دی. کرپشن خو په پیک پوینټ باندې روان دی. داسې مې اورېدلي دي، انشاءالله خیر ثبوتونو سره به راځم. کوم چې د مومن ډیم په ځمکو کې کوم خورد بورد شوی دی، کومې مسلې شروع دي، یا زمونږ دلته یو، زه به دې ټیم کې د هغه نوم هم نه اخلم او ښکاره کوم هم نه، خو د چا یو ډیلینګ شروع دی، 10 کروڑ روپۍ هغه ورکړي دي یا یې ورکوي، یا هغه د خپل کرپشن د پټولو دپاره هغه یو سیسټم روان کړی دی. نو دا 10 کروڑ روپۍ د چا دي؟ دا د شب قدر د عوامو دي، دا د غریبو خلکو دي. دا به انشاءالله کې تا نه به د دې تپوس، د دې پوښتنه دا د شب قدر عوام کوي. تانه به د اوټ په طاقت هم کوي، تانه به د اوټ په زور هم کوي. خو دلته زمونږ یو خپله جرګه سیسټم هم شته، دلته زمونږ یو علاقایي معاشرتي زمونږ یو نظام هم شته چې موږ به ستا د کور مخ ته به احتجاج کوو، موږ به په دې چوک کې احتجاج کوو. تا ته موږ ښه چې تا دا پیسې چاله ورکړي، دا پیسې ته چاله ورکړي او په څه وجې ورکړې؟ تا عوامي نمایندی ستا څه کار ته خلکو له رشوتونه ورکړې؟ تا چې تا غلا کړې ده، که تا غلا نه وې کړې، تا به چاله رشوت نه ورکولې. ته چې دا رشوت ورکړې، تا د شب قدر د عوامو حق ول، انشاءالله د عوامو حق تپوس به درنه موږ کوو او ډېر ژر به درنه کوو، انشاءالله قریب قریب به درنه کوو چې دا کوم خورد بورد په دې کې شروع دی. زه په اخره کې د ډي سي صاحب، د اے سي صاحب، د ډي پي او صاحب او زه دلته سپیشل برانچ ته ویم، آی بي ته ویم، ډي ایس بي ته ویم، زه نیب ته ویم، زه انټي کرپشن ته ویم چې په دې باندې تاسو انکوایري نه شروع کړئ، په دې روډ باندې تاسو انکوایري وکړئ، د دې ټیکدار خلاف تاسو انکوایري وکړئ. دا ولې د شکار التوا او بیا چې ته التوا شو، بیا دا لیټ شو، په دې کې ته د چا په ایما باندې لګې چې تر ناقص میټیریل استعمالې، ته راشه د روډ دا حال وګوره. دا په دې باندې دا ته څه کې، دا ته خوړ جوړې، دا د مین د مومندو شهراتو جوړې، دا ګیټوی ده، دا د باجوړو داسې دیر ته، سوات ته، مومندو ته، تر د افغانستانه پورې دا د بزنس دا یو روټ دی زمونږ، او دا بیا داسې ټول پاکستان سره ملاو دی. هغه روټ پورې ته خندا کې لګې. نو دې کې به زه دې ته حیران وم، زه په لاس د باندې د چا لاس دی؟ په دې خلکو باندې موږ دا مطالبه کوو د دې موجوده د خپلو ادارو نه. حکومت خو شته دی نو چې موږ وزیر اعلی یاد کړو. وزیر اعلی خو زه پېژنم نه چې څوک دی، ځکه چې اوسه پورې د هغه موږ څه کارکردګي شي نه کړل، د هغه نه موږ خبر نه چې هغه څوک دی. خو به هر کیف موږ د خپلو ادارو نه دا مطالبه کوو چې د دې خلکو خلاف د ایکشن واخیستلی شي، په دې خلکو باندې د انکوایري نه کېږي. که کېنه ناستل نو انشاءالله کې خیر بیا موږ د پېښور پریس کلب مخې ته یو بھرپور احتجاج کوو، هغه به انشاءالله کې بیا موږ ریکارډ کوو، دې خلاف به موږ انکوایري کوو. زه به عدالت ته هم ځم د دوی خلاف انشاءالله. زما یو بل دغه دی که چېرته دې ادارو د خلاف سټینډ وانخیستو، بیا به انشاءالله د عدالت دروازه کټ کړو. زه به بیا عدالت ته ځم او د عدالت دروازه به وایم انشاءالله.